دوه تنه روان یو ښځه یو سړی دي بازارونو ښاریو کې بعضې زونه پکې دسي ښځه هم روان یو سړی هم رواني نو هغه سړی چې هغه پیسې د پړکو پوري بلکې پړکي پکې هم پټي او د ښځې هغه چې نو هغه تاسو ته پته ده بس څومره د افسوس خبره ده چې چاله پرده پکار و هغه یې نه کوي چاله نه ده پکار هغه یې کوي د نارینه پړکې ښکاره کا او د زنانه دا پټ کا نو ته ولګي د نارینه هغه دې پټ کو او د زنانه هغه دې ښکاره کو دا کوشش او مهنت په ما تا باندې چا کړلې د مدرسې نه دی کړی مدرسې د پټولو کوشش کوي او دا بل تهذیب چې کوم لګیا دی که نه هغه یې د بربنډولو کوشش کوي زما ستانه جامې موږ په خپله نه دي ایستلي دا زما ستانه یو تعلیم ایستلی دا یو تمدن یو تهذیب دا هغه لګیا دی په ما تا کې دننه یې کار کړلی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمائل ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو اغوا کیا دی خلکو د دې تعلیم په ذریعہ باندې زمونږ بچی اغوا کړلی ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنے بچوں کو یرغمال بچوں کو بازیاب کر رہے ہیں من دا خپل بچی د دې محنت په وجه باندې بازیاب کی دا غي نه واپس کو دا یو محنت شوی دی دا کافر نه یا کلمه وی دا منظم کوي خو بربند لغړ دیږي کله کله پکې دومره دوکې ته ورسی دومره خطا شي چې خزه پکې مخ کیږي دغه له تراوی شروع دغه له شروع کی منځ له شروع کی هغه په سجده باندې دی لاولاړي چې دا څنګه سجده لاړه دومره حتی پکې دا مسلمانان دي لیکن په دې باندې د غیر یو مهنت روان دي او په مختلفو طریقو باندې زما عزتمندو ما تا ته زما ستا په جامه کې ګوري را دننه کېږي نو کله راته وی تراوی مې راته معاف کړي نو کله وی روژه راته معاف کوم نو کله وی امریکې له پکار دي چې مونږ له ډېرې اوبه راولېږي او غوړي پکې واچوي کله وی صحابو خو دومره منځونه نه وکړي نو مې چې ذکر دې لرې کې او تلاوت دې لرې کې او روژه دې لرې کې او د قبر عذاب دې نه لرې کې او درود شریف دې لرې کې او حجونه عمرې دې لرې کې نو چېرې دا دین به وایي څه شي دا دې څه شي دا کومه عنقه پرنده ده دا څه دی عزتمندو دا یو محنت روان دی بهرحال صحابه کرام پته مدي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د سترګو یخوالی په څه کې دی په مانځه کې دی نو نن مسلمان څه وایي نبی علیه السلام وایي زما د سترګو یخوالی دی او مسلمان وایي مانځه ته څه ضرورت دی مانځه ته څه ضرورت دی صحابي وایي د نبی علیه السلام د قیام به څه وایي چې څومره اوږدو نو وایي د ده د رکوع به څه وایي چې څومره اوږده وه نو د ده د سجدې به څه وایي چې دا څومره زیاته اوږده وه او عن حسنهن و طولهن د دې د حسن به څه وایي او دا ښایست به یې څه وایي چې څومره ښایسته وه او څومره اوږده وه د دې به ته څه وایي نبی علیه السلام مبارک لګیا دی د قرآن عظیم الشان آیات مبارکه تلاوت کې مانځه کې نو هم تلاوت کې هم جاړي دی آیات مبارکه ته راورسېدو سوره بقره وي سوره نساء وي سوره مائده وي او دا رنګ روان دی مخ ته خبره جاری ده نو چې کله دی آیات مبارکه ته راورسېدو ان تعذبهم فانهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم کچری تا دوی له عذاب ورکو نو دا ستا بندگان دي او کچری تا دیو ته بخنو کې او دی معاف کی نو یقینا ته زورور یو حکمت والی لکه فرمایي کنه نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم زما بندگانو ته زما محبوب خبر ورکا چې زه بخون کې مهربان یم او عذاب مې دردناک دی
نو بخون کې مهربان يم د ګناګارو د پاره او که وغواړم نو عذاب عمر کوم نو عذاب هم سخت دی ایمان والا مؤمن به بین الخوف والرجاء د یری او د امید په منځ کې وي د الله جل شانو د رحمت به امید ساتي او د عذاب نه به یریږي نو صحابه کرام د نبی علی السلام په منشا باندې پویدو چې کله نبی علی السلام دا فرمایل نو صدیق اکبر ته وی د الله رسوله تا درې خبرې کې زه به یو درې خبرې وکم په خوا کې کوم نه ټولې ته نه کوم ګوري ځکه دا و ټایم بل شنو غوړي دي عزتمندو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله رسوله زمام خبرې ټولې در چا خوخي خاصه دي دنیا په دغه کې یو درې خبرې مې ډېرې زیاتې خوخي دي چې کوم زما ډېر زیات طبيعت سره څه خبرې دي یو د الله رسول په دې خبره ډېر زیات خوشاله کوم دا مې ډېر زیاته خوخه ده څنګه چې ستا عدر ډېر زیات خوخ دي نیکه صالحه بیبي ډېر زیاته خوخه ده او په مانځ کې د سترګو یخواله په مانځ ډېر زیات مینه نو زمام یو درې خبرې ډېر زیاتې خوخي دي النظر الى وجهك چې ستا د مخ مبارک ته ګورم نو ډېر زیات خوشاله یم دا خبره مې ډېر زیاته خوخه ده ځکه دا په دې دریو کې دا بیا ټول نه زیاته خوخه دا ذکر کوم په ذکر کړه النظر الى وجهك چې ستا د مخ مبارک ته ګورم نو په دې ډېر زیات خوشاله یم اولې بنه خوشاله ده صحابي د کور نه په جړه باندې را روان دي الله رسول ته فرمایي زما صحابي زما پتنګ زما جانې سارا ولې دومره زیات پریشان او جړې په ډراک ډاک باندې غریب نیولې جړه په صدر غلا د الله رسوله کور ته تلم ته مې رايات شوې صبر مې نشو کولې یو خبرې ته مې سوچ شو چې ته خو امام الانبیاء نو د پیغمبر درجه څومره اوچتای او بیا د پیغمبرانو چې کوم امام او سید دی دغه درجه به څومره اوچتای نو زه خو صحابیم زه خو امتیم زه په جنت کې بلاندې مرتبه کېم او ته به ډېره په لویه مرتبه کې زما ستا به ملاقات نه کېږي د جنت د دغه ژوند به څه خواني بیا چې ستا سره پکې ملاقات نه کېږي نو د الله رسول ستا په دې ملاقات پسې پریشان یم چې کور ته رالم نو دومره صبر نشم کولی تش مانځه د صبر وکړم چې بیا ستا سره ملاقات وشي نو هلته به دومره ژوند څنګه تېرېږي نو دغې پریشانۍ هغسې م جړه راغله په دغې جاړم نبی علیہ السلام پریشانه شو آیاتونه مبارکه جبریل امین راوړه من یطع الله والرسول من یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سوچ دا الله اطاعت کوي او دا غد رسول اطاعت کوي نو دا هغه خلک ته چې دیو به د پیغمبرانو سره د صدیقینو سره وي د شهیدانو صالحینو سره وي وحسن اولئک رفیقا او دا خلک د ملګرتیا لپاره ډېر بهترین انتخاب دی صحابه دي پیغمبران دي صدیقین دي ډېر بهترین انتخاب دی نو صحابه خو ټول په نبی علیہ السلام باندې جان نشاور والو ځان به پې قربانو او بیا زما عزتمندو صدیق اکبر چې هغه د روزې اول نه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مسلمان دین دون مخکم چې د بت سجده نه وکړي نو د مسلمانې دون وروسته به یې څه کړې وه هغه هستي وي د الله رسوله چې تا ته ګورم که نه د دې نه ښکلې خبره بله نشته او دویمه ده چې زما دا لور ستا په نکاح کې ده نو ډېر پې خوشحاله یم او بل په دې خبره باندې ډېر زیات مین یم دا خبره مې ډېره خوښه ده چې ستا په حکم خپل مال خرج کوم چې ته وایې دلته ولګوه جزۍ هلته ورکوم ته وایې نه دغه ځای کې ورکوې جزۍ هلته ورکوم ته وایې نن په دې ځای کې ضرورت دی زه په هغه ځای کې ورکوم او یو ورځ چې نبي علیه السلام اعلان کړی خپل خپل سره وړی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې کله تپوس وکړو صدیق اکبر کور کې دې څه پرېښو وی د الله او د هغه د رسول محبت پوره دی که نه